دا ګوره یو عرب د مونځ په حالت کې د خپلې لور سره څومره د مینې په انداز کې لګیا دی. دی لګیا دی الله ته ولاړ دی مونځ کوي، او په دغې د مونځ په حالت کې دا لور کله په پلار ته په غېږ کیني او کله ورته په سر کیني، کله په یو طرف کله په بل طرف، او پلار هم دا هر څه ډېر په مینه باندې چې دی مینج کوي لګیا دی ورسره. ګورئ یو وخت داسې و چې په همدغه عربو کې یوه داسې تیاره، یو داسې د جهالت دور و چې کله به د چا کره لور پیدا شوه نو په کوم ورځ به چې دغه لور پیدا شو دغه ورځ به د دوی دپاره د ماتم ورځ وه، ډېره د افسوس او د خفګان ورځ به وه. بیا د جهالت انتها به هله وه چې دغه لور به دوی غټوله چې کله به داسې د ګرځېدو شو وړې وړې خبرې به یې شروع کړې او د ګل په شان به غوټۍ به یې راخلاصه شوه، نو بیا به یې دغه لور راونیوله، ښایسته جامې به یې ورته واچولې، پاکه راپاکه به یې کړه او په یو بهانه به یې روانه کړه، یا تا زه بازار ته بوځم او یا د ماما کره بوځم یا د کاکا کره بوځم او یا چکر در کوم، په دغه بهانه به یې د کور نه روانه کړل او دا لور به م ورسره ډېره په مینه باندې روانه وه، په لاره به یې د پلار سره ډېره مینه کوله، د مینې په انداز کې به ورسره لګیا وه. ډېر واقعات داسې موجود دي خو کلیپ مختصر کومه، تاسو یو اهم پیغام در کول غواړم. دا لور به یې بوتله د کور کلي نه به یې ډېره لرې بوتله، صحرا طرف ته به یې بوتله، نو چې کله به یې هلته ورسوله نو بیا به یوه غټه کنده وویستله او تر دې پورې واقعاتو کې راځي وایي کله به چې دغې پلار دا کنده به یې ویستله دی به ستړی شو، خولۍ به پرې راغلی، وایي دا لور به یې ورغله څادر به یې راواغوستو، دا خولۍ به یې ورته وچې کړې او ډېره مینه به یې ورسره کوله په دغې حالت کې، موکار به یې ورسره کولو، باقاعده دغه کومه کنده به یې چې دې ته ویستله چې دا به یې پکې ورخښوله، په دغه کنده ویستلو کې به یې د پلار سره تعاون کولو، ځکه لور د پلار سره ډېره مینه کوي، ډېره مخلصه مینه وي. نو وایي کله به چې دغه کنده پوره شوه نو بیا به یې دغه لور راونیوله او مړه نه ژوندی دغه د ګل په شان لور به یې راونیوله او دغې کندې ته به یې ورویشتله او د پاسه به یې پرې خاورې ور واړولې او ژوندی به یې ښخه کړه. دغه سړی به د دغه ځای نه ډېر په فخر سره راواپس شو او ډېر فخر به یې محسوسولو په دغه ورځ باندې چې نن خو ما ډېره عظیمه کارنامه کړې ده. دغه د جهالت انتها وه، دغه د جهالت تیارې وې. داسې په زرګونو او لکونو لوریانې خلکو د جهالت په دغې دور کې د جهالت په دغې وخت کې ژوندی دغسې درګور کړې او ښخې کړې. بیا دنیا ته یوه هستي راځي، یوه رڼا راځي، یو نور راځي، یو داسې شخصیت راځي چې نوم محمد عربي صلی الله علیه وسلم دی. د دغې رڼا د دغې نور د دغې شخصیت په راتلو سره الله جل شانه د جهالت دغه تیارې ختمې کړې، رڼا قایمه شوه او الله جل شانه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه سره د امت لوریانو ته یو ډېر عظیم قدر و منزلت ورکړو. د امت لوریانو ته نن زه وایم چې د رسول صلی الله علیه وسلم په دین باندې عمل پیرا شئ. تاسو ته چې نن څومره که تاسو خپله آنلاین قرآن او دینی علوم زده کول غواړئ او یا خپلو بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن حفظ، ناظره، تجوید، قاعده، مسنون دعاګانې، د اودس، د غسل مسایل، څومره چې دینی مسایل دي دا ور زده کول غواړئ نو همنن زموږ په دې بیت العتیق آنلاین قرآن اکیډمۍ کې ایډمیشن وکئ، داخله وکئ. تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې په هر ځای کې همنن زموږ په دې اکیډمۍ کې داخله وکئ، انشاءالله العظیم په احسنه طریقه سره په بهتره طریقې سره به ستاسو کشرانو ته تاسو ته دیني زده کړې درکول کیږي.